اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. څنګه چې قرآن عظیم الشان کې الله رب العزت فرمایي چې دغه خلک چې د کوم د الله په لار کې شهیدان شي نو دې ته مړه مه وایه بلکې دا ژوندي دي. د هغې نتیجه موږ دا د وینو په سترګو باندې چې دا دې څومره وخت وشو چې شهیدان شوي دي بیا هم د دې د قبر د خلک د دې هغه میشن هغه چې دی ژوندی او انشاءالله تر قیامته پورې به دا ژوندی وي. دا سنگر بابا قبر دی او دې قبر کې به بیا دلته کې نور هم څه شهیدان دي څه په دا دوه قبر دي دا مشترک قبر او په دې کې ورسري نور شهیدان هم دلته کې. دا په 1803 کې چې کله سیکانو چې دی هغې د ستلج نه راوړېده او د دریای ستلج نه او هغې څه شروع کړه هغې د مسلمانانو خلاف یعنې د دې عبادتخانې رونول شروع کړل او د مسلمانانو هغه خویندې میندې دا بیا ټول چې دی دا بیا چې په زوره ځان سره بوتلي او ځان سره یعنې زندګي بیا ورسره تېرولله. بیا مسلمانانو د دې خلاف چې دی اعلان جنګ وکړه د جنګ اعلان یې وکړ د جهاد اعلان یې وکړ. نو دا د سید احمد شهید رحمه الله په کال 1826 یعنې 1826 کې هغه د هندوستان نه سره د ملګرو راغی او بیا په 1827 کې په شیدو کلي کې په نوهار کې چې دی دا جنګ وشو. په هغې کې جنګ وشو په هغې کې مسلمانانو وګټله او ډېر چې دی نو هغې یعنې یو خلافت شانتي یو قسم هم قایم کړه. دې وجې بعضې خلک دي تعمیر المؤمنین وغیره وایي. نو دا خلافت یو سیستم هم قایم شو وغیره او بیا د قبایلو کې هم قایم شو د افغانستان څخه خلک ورسره د قبایلو څخه خلک وغیره. هغه اوږده کیسه د تاریخ دعوت و عزیمت کې بیا را نقل کړی دا. بیا نور هم چې کوم د په دې خطه باندې تاریخونه دي په هغې کې دا ذکر شته. بلکې ما ته خپله اعوان ویلو چې ما ته وایي چې وایي بهی د تورو تاریخ ته څه کتلی دی که نه نو ما ورته داسې خو مې نه کته وایي د تورو تاریخ وګوره ستاسو په خطه باندې خو ډېر ښه تاریخ دی. نو په 1827 کې په 25 فروری باندې دغه جنګ وشو. بیا خیر نو په 1826 کې دغه جنګ وشو مسلمانانو چې دی دا جنګ وګاټه دی پکې بری ومونته. خو بیا په 1827 کې بیا دغلته کې جنګ وشو او په دغې کې بیا چې دی مجاهدین ډېر زیات شهیدان شو. بیا د هغې نه پس خیر دی رال دلته تورو ته او تورو کلي ته چې کلران نو دلته بیا غونډه وکړله. په دغه غونډه کې بیا خیر دلته کې چې دی نو بیا دې ځای په دې کنارو باندې چېرته دلته کې دا جنګ وشو. په هغې کې سنگر بابا چې کوم دی اصل نوم یې مولانا عبدالرحیم ولایتي رحمه الله دی او دا زمونږ چې د علماء دیوبند کوم پیر دی مولانا امداد الله مهاجر مکي رحمه الله دا د هغې نیکه تقریبا. او بیا بلا زمونږ امیر صاحب هم په یو رساله لیکلې ده بیا تاریخونو کې بلا کیسې په دې باندې شته دی. نو دا د هغې هغه اجتماعي قبر دی. بیا دغه قافله چې ده دا خو پړوان دی باندې لاړله یعنې د بریلوي صاحب په شکل کې او دغه شان چې دی د مولانا شاه اسماعیل شهید رحمه الله په رنګ کې او دا بیا په بالاکوټ کې هغې بیا شهیدان شو او هغې بیا د شهادت جام هلته نوش کړو. یعنې دا د هغې هغه ځای دی او بلکل مکمل شاړه ده خو دې ځایونو ته هم خلک راځي چونکې د دې هغه میشن چې دی هغه ژوندی ساتل. دې کې کم کسان دي نو هغه دې لیکلي دي نومونه. دې کې چې دی یو هم دکه حاجي عبدالرحیم ولایتي شهید رحمه الله دی دکه شان سید ابرار محمد نصیر آبادی رحمه الله دکه شان میر رستم علی چلگانوی رحمه الله شیخ عبدالحکیم فولتی رحمه الله فضل الرحمن یزدانی رحمه الله مردانوی رحمه الله او کریم بخش کاټمپوري رحمه الله غالبا عبدالرحمن رای بریلوی رحمه الله. دا چې دی دا بیا په دې ځایونو کې څوک دي دې ځای کې بیا دفن شوي دي او د دې دا اجتماعي قبر دی او دا خلک ولله راځي او مختلف کې د څوک په څه شکل کې او څوک په څه شکل کې علماء دیوبند لوی هزاروي صاحب او تقي عثماني صاحب وغیره دا لوی خلک هم دې راغلي او راځي ولله نن هم چې چاته تذکره وکړي د دې یو تاریخ دی او بیا هم د دې دا نو چې چا د دین دپاره قرباني ورکړې ده د قام دپاره د هغې د ښه والي دپاره الله رب العزت هغه ټول عمر ښه ساتي دی. الله رب العزت دی موږ نه هم دغه قرباني واخلي.